میزان سره تشبیه ورکړل لکه په میزان سره سره امتیاز د ثقیل او د خفیف دی په تله باندې خلک شي نه طریقه مقدار معلوم امتیاز خفیف او ثقیل په درون سپک معلوم نو دقه شي په علم منطق باندې خلک فکری صحیحت دی امتیاز د فکری صحیحه کې لګیا د میزان وي نو د علمي منطق تشبیه ورکړل د میزان سره دا اطلاق چې کوم دی تشبیهي دی د علمي منطق تشبیه ورکړل د میزان سره څه کې علم الميزان علم المنطق مشبه او میزان څه مشبه به او وجه د شی کون د هر واحد آلة الامتیاز لکه میزان آله د امتیاز ده په دې سره امتیاز د ثقیل او د خفیف کېږي نو په علمي منطق سره امتیاز د فکر صحیحه کېږي بغیر خبره پوه شوه بیا لګېدلی تشبیه نه وروسته څوک وایي چې دا تشبیه بلیغه ده که تشبیه بلیغه دې ته وایي یو سړی ولګېدي یو شي تشبیه د بل شي سره ورکړي نو په دې تشبیه کې دا قانون چې وجه د شبه به په مشبه کې ناقصه یا په مشبه به کې بسې نو دې مبالغه وکړي په تشبیه کې دعوه وکړي چې دا مشبه په وجه د شبه کې دومره کمال ته رسېدلی چې د مشبه به نه کم نه دی دې ته مبالغه په تشبیه وایي د دې مبالغې په تشبیه نه وروسته اسم د مشبه به راوالي او په مشبه یې څه وکړي اطلاق وکړي د دې تشبیه بلیغه وایي لکه یو سړی ولګي د رجل شجاع د بادر سړي تشبیه د اسد سره وایي داسې وایي اول زید کالاسد فی الشجاعت زید په شان د ازمري دی په شجاعت کې دا زید مشبه شو اسد مشبه به شو او شجاعت یې وجه نشو نو بیا دا وجه د شبه خو په نفس العمل شجاعت دی او دا شجاعت په مشبه کې کمزوري مشبه څوک دی رجل شجاع او په مشبه به کې څه کوي خو دې دعوه د مبالغې په تشبیه کې دې دا دعوه چې دا مشبه په وجه د شبه کې دومره کمال ته رسېدلی دا رجل شجاع په شجاعت کې دومره کمال ته رسېدلی چې د اسد نه کم نه دی دا د مبالغه کوي دې ته مبالغه په تشبیه د دې نه وروسته ولګي هغه عادات ته تشبیه لري خیاطاو کې دې د کلاسه د شجاعت او د مشبه به حملو کې مشبه او وي زید عین اسد د تشبیه بلیغ دلته کې د تشبیه بلیغ او د علمي منطق تشبیه د میزان سره ورکړه في كون كل واحد منهما آلة الامتياز دا وجه د شبه چې دا په مشبه به کې مشترک دی خو په مشبه کې ضعیف په مشبه به کې قوي د دعوه د مبالغې چې تشبیه وکړه چې دا مشبه چې علمي منطق دی په دې وجه د شبه کې چې امتیاز دی دومره کمال ته رسېدلی چې د میزان نه کم نه دی بیا د میزان هغه د مشبه به اطلاق په مشبه وکړه چې دا عین میزان في علم الميزان وإذا يوتو فصلنا كيديدي فعلم الميزان لابد من حفظها لا بد يعدول دينا خبر فوش استالي بيادي يا حفظ دينا يو حفظ دي يو زبط تيخا حفظ يا دولتو يو زبط ساتلوتو يو شيئات كيو بيع وساتي يادي وساتي كدير قارياني قرآن شريف ياد كي خو بیا یې ضبط ونه کړي هغه ډول مور پکې پرېږدي نو بس هغه تېر شي بیا وایي لابودي د حفظ د دې قواعدو نه او بیا د ضبط نه چې اول یې یاد کړي او بیا یې په حفاظت کې وساتي خو دا د چا لپاره لابودي ده لمن اراده ان یتذکره د هغه چا لپاره چې اراده لري ان یتذکره چې پن حاصل کړي او دا پناه اخیستونکي د چا نه من اولي الاذهان د خاوندانو د ذهن نه اشاره وکړه چې منطق دی هغه سړی وایي چې هغه ذهني خبره پوه شي نو دا قاعدې د طالب دپاره د دې یادول او ضبط کول ډېر ضروري دي
وعلى الله التوکل او په خدای باندې زما توکل دی. یا خو دا قاعدې ذکر کوي کنه ها په دې کې دې کتاب او تصنیف کوي، تصنیف کې د ډېر علم ضرورت دی او مبدأ الفیاض د علوم الله تعالی دی، نو په الله باندې ځان سپاري، په هغه توکل کوي. وعلى الله په خدای باندې التوکل توکل دی، وهو المستعان. او په دې باندې ولې توکل کوم؟ ځکه چې دې امداد کوونکی دی. توکل سره په هغې چا کوي چې د هغه د امداد خاوند، دا خبره خلاص. اوس دا د دې کتاب مخکې ته دې ځای پورې تبادو پورې دې باچ خطبه وه، د خطبې نه ته دې عبارته پورې مقدمتون پورې دا دې باچه وه. اوس دریم په کتاب کې دریم بحث کي مقدمه او څلورم بحث چې وي مقاصد د فن او د کتابي. دا مقدمه شروع او دا مقدمه چې ده دوه قسمه ده، یو مقدمه د علم ده او بله مقدمه د څه ده؟ د کتاب ده. مقدمه په لغت کې او بیا مقدمه په اصطلاح کې. لغوي معنی عامه، اصطلاحي معنی خاص. او دا مقدمه بیا په اصطلاح کې چوالی دوه معنی د مقدمه، یو مقدمه العلم او بله مقدمه الكتاب. مقدمه په لغت کې مقدمه صيغه د اسم فاعل ده، د باب د قدم يقدم تقديما. صيغه د اسم فاعل ده، د باب د قدم يقدم تقديما. او دا تقدیم چې دا باب تفعیل دی، د دې د باب تفعیل نه دا معنا راځي دا باب متعدی دی چې مقدم کرده مقدم کون کې راغی. او دا عنوان د مقدمې چې د کومې مباحثونه دی، په دې کې مقدمه د علم اشاره تعریف او موضوع غایه ته، او که مقدمه د کتاب نو مباحث مخصوصه او تر چې وروسته را روان دي، او خو مقدم کوونکي د غیر نه دي. تعریف د علم، موضوع د علم، غایه د علم، دا خو سړی دا خو څوک مخکې کوي نه، بلکې دا مقدم بنفسه و برتبته، په خپله مقدم دي په مقاصدو باندې. د دې کې د متعدی باب معنا نه جوړېږي. او دا احتمال شته چې دا د صیغه اسم مفعول مقدمه مقدم کرده شده، کسرې په فتحې د ما قبل اخر سره مقدمه، هغه معنا پکې هم نه جوړېږي. ځکه که دا صیغه اسم مفعول شي نو معلومه به شي دا خبره چې دا مباحث چې وروسته را روان دي نو دې مصنف مقدم کړي دي، په خپله مقدم بتبعه و برتبته نه دي، دا مصنف مقدم کړي. امر لیس کذلک، دا مقدم بنفسه دي. د اسم مفعول صيغه چې شي دا پکې هم صحیح نه جوړېږي. د دې وجه نه په صيغه اسم فاعل مې اعتراض دی، په صيغه اسم مفعول مې اعتراض دی. په صيغه اسم فاعل چې کوم اعتراض دی د هغې صحیح جوابونه شته. یو جواب دا کړل مجاز په باب کې کړل چې دا صيغه اسم فاعل نه د باب تفعیل نه، دا باب تفعیل دلته کې په معنا د تفاعل دی، دا اسم فاعل د باب تفعیل دی په معنا د اسم فاعل د باب تفاعل دی. باب تفاعل چې دا څه راځي؟ لازمي راځي. اوس به ترجمه داسې کوي دا مقدمتون په معنا د متقدمتون دی. دا متقدمتون معنا څه؟ مقدم بنفسه. او دا یو باب چې په معنا د بل باب اخلي دي کې تفتونی نور څه فائدہ پکې نه، باریکي سره پکې باریک شي. یو جواب دا کړی چې دا اسم فاعل د باب تفاعل پکې په خپله صحیح دی. ولې؟
څوک چې په مباحثو د مقدمې باندې عالم شي، لکه تعریف د علم منطق ورته معلوم شي، موضوع غایه، نو ته اجمالي مسلې د علم معلوم شي. دا مباحث د مقدمې عالم بها لره مقدم کوي په جاهل بها باندې په مرتبه کې، ځکه چې عالم بها علی بصیرتنی او جاهل بها لا علی بصیرتنی. څوک چې د علم تعریف وپېژني، موضوع وپېژني، غایه وپېژني، نو د دې تعریف د علم نه، د موضوع د علم نه، د غایې د علم نه اجمالي مسلې ورته معلومې شي، بصیرت ورته په مسایلو کې اجمالا حاصل شي. نو دا مباحث د مقدمې د عالم بها مقدم کی په جاهل بها باندې په مرتبه کې د مرتبه اوچته شي. ولې د مرتبه اوچته شي؟ ځکه عالم بها په بصیرت سره شي په مباحث او په مقاصدو کې، او جاهل بها لا علی بصیرت. اسم فاعل د باب متعدی معنا په کې جوړه شوه، د باب تفعیل او یا د تفعیل بمعنی تفاعل له تفاعل چې بیا لازمي. او چا چې ویل چې دا صيغه اسم مفعول چې دا مباحث مقدم کړل شو دي مصنف مقدم کړي، په هغه خدای اعتراض چې ونې دي ته بنا تقدیم د طرف په جعل جائز سره راغلی چې مصنف خپل دي چې تقدیم رتبه نه وه، دا معنا نه ده صحیح. د دې وجې نه زمخشري په فائد کې ویلي او صاحب د متول په متول کې ویلي چې مقدمتون بفتح الدال خلف من القول. چا چې دې ته صيغه اسم مفعول ویلي دا ضعیف قول دی. لکه د دې نه به دا معلومه شي چې مباحث مذکوره دې کې تقدیم طبعي او ذاتي نه دی، دې ته دا تقدیم د غیر نه حاصل شعر په جعل جائز سره دی، امر لیس کذلک. دا د مقدمې لغوي معنا یا صيغه اسم فاعل یا صيغه اسم مفعول. لو صيغه اسم مفعول کمزوري ده، په صيغه اسم فاعل اعتراض وارد دی، خو جوابونه نو. مقدمه په لغت کې څه ته وایي؟ هغه مباحث ته وایي چې دې مقدم رتبتنی په غیر باندې، او مقدمه د تقدیم لري، مقدم علی الغیر، او ماخوذ له مقدمه الجيش. دا مقدمه الجيش هغه طایفې ته وایي چې د لښکر نه مخکې ولیږي د پاره تجهیز د جيش او د طلب دماغ د کلام. او دا مقدمه په اصطلاح کې بیا په دوه قسمه ده، یو مقدمه د علم ده او دویمه مقدمه د کتاب. د مقدمې د علم تعریف دا دی، د مقدمې د علم یو مفهوم دی، یو مصداق. مفهومی تعریف دی او مصداق بیا افراد دی. د هر کولی دا مقدمه هم کولی دی، د هر کولی یو مفهوم یو بلی مصداق دی. لکه انسان کولی مفهوم حیوان ناطق دی، معنا موزون له او مصداق زید عمل بکر. دکه چې د مقدمې یو مفهوم دی او بلی مصداق. دا مقدمه العلم چې دی د دې یو مفهوم او یو مصداق. دارنګه د مقدمه الكتاب یو مفهوم دی او بلی مصداق. نو مفهوم د مقدمه العلم او تعریف داري ما يتوقف عليه شروع في العلم. مقدمه د علم هغه شی دی چې شروع په علم کې په دغه شی موقوف وي. ما يتوقف عليه شروع في العلم. مقدمه العلم يقال مقدمه العلم لما يتوقف عليه شروع في العلم. مقدمه د علم هغه شی ته ویل شي چې شروع په دې علم کې په دغه شی موقوف وي. کوم طالب د علم چې په علم کې شروع کوي او د شروع په دغه علم کې په دغه شی باندې موقوف وي، په معرفت د دغه شی نه دغه ته مقدمه د علم ویل شي. د تعریف دی ما يتوقف عليه شروع في العلم. او مصداق د مقدمه العلم درې څیزونه دي. دا ما يتوقف عليه شروع في العلم څو څیزونه دي. یو تعریف د علم مشروع فعل، د موضوع د علم مشروع فعل، درې مقاعد علم مشروع فعل. لکه په علم منطق کې تعریف د علم منطق، څوک چې په علم کې شروع کوي نه د علم
تعریف باول کوي. ولې دې تعریف د علمونه کې او په علم کې شروع کې نو لازم به شي بحث د مجهول مطلق نه. په تعریف سره خدای شی پیژنې دا پیژندلې نه نو مجهول به وته شروع په مجهول کې کوي. شروع په مجهول کې ناروا ده. تعریف د علم ځکه موقوف علی د شروع کې د علم او هغه په دې مقام کې د علم منطق تعریف سره آلة قانونية تاسع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية ده تاسع مراعاتها تساتي رعاية ديالي قانوني الذهن عن الخطأ في الفكر. إذا خطأنا بفكر كي هذا فكر مسألة رستر روانة زين موضوع ده المن ده علم ده موقوف عليه الشروع. ولي کوم طالب او شروع په یو علم کې کوي نو دته ضروري دی معرفت د موضوع د علم. او موضوع د علم څه ته وایي؟ موضوع د علم هغه شی دی چې په دغه علم کې د هغه شي احوال ذاتیه او احکام ذاتیه بیانېږي. لکه په علم فقه کې فقها بحث کوي د افعالو د مکلف نه من حيث الصحة والفساد ومن حيث ترتب الثواب والعقاب. دقه موضوع د علم فقه دقه شي د علم منطق لپاره شارح العلم لره ضروري چې د علم منطق موضوع پیژني. موضوع د علم هغه شی چې په دغه علم کې دغه احکام او احوال ذاتیه بیانېږي. لکه په علم منطق کې بیانېږي احوال ذاتیه د موصل تصوري او تصدیقي. موصل تصوري اقسام د معرف ترسته براشي. تعریف په څلور قسمه لري: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. او دې مفید د تصور د مجهول له لکه سړي ته د انسان تصور مجهولي نو ته به تعریف وکړي په حیوان ناطق سره ته به تعریف معلوم شي، ماهیت ته معلوم شي. دې ته معرف وایي. معرف او حجت موصل تصوري او تصدیقي رمبل دغه کتابونه کې تیر شوي. معرف او حجت. معرف دې ته موصل تصوري وي، دې ته د کوي تصور د مجهول. حجت موصل تصدیقي دی، دې ته د کوي تصدیق بالمجهول. معرف څلور اقسام لري: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. او موصل تصدیقي ته حجت وایي. د حجت دوه قسمه دي: قیاس ورته وایي، قیاس اقتراني چې جوړېږي د قضایه او حملیونه، او قیاس استثنایي چې جوړېږي د قضایه او شملیونه. دا معرف او حجت او موصل تصوري او تصدیقي دا موضوع د علم منطق ته. ځکه په علم منطق کې بحث کېږي د احوالو د موصل تصوري او د تصدیقي. اوس د هر شارح فی العلم دپاره درېیم لابودي ده معرفت د غایې د علم. چې دغه علم غایه او فایده به دې پېژني. غایه د علم څه ته وایي؟ چې کله په دې علم کې تعلیم او تعلم وشي. تعلیم د طرفه د استاد نه او تعلم د طرفه د طالب دی. چې استاد د طالب ته دا علم وښیي او طالب یې زده کړي. د هغې نه وروسته یو فایده مرتبه شي چې هغه فایده طالب ته ورسېږي. دغه ته غایه د علم وایي. لکه څوک چې علم منطق ووایي تعلیم او تعلم پکې حاصل کړي نو غایه د علم منطق بیا څه شی دی؟ صیانت د ذهن دی د خطا نه فکر کې. بیا په فکر کې نه خطا کوي. چې د یو شي فکر کوي او شی نظري او نظري حاصلوي په نظر سره او په فکر سره. نو په دغه نظر او فکر کې دی نه خطا کېږي. نه په فکر د تصوراتو کې نه په فکر د تصدیقاتو کې. صیانت د ذهن د خطا نه په فکر کې. دا غایه د علم منطق. نو تعریف د علم مقدمه د علم د دې تعریف دا شو: ما يتوقف عليه شروع في العلم. دا مفهوم. او دغه ما يتوقف عليه شروع في العلم په چا صادق دی؟ دغه موقوف علیه د شروع في العلم دا خو یو کولی شو کنه. مصداق څه شی دی؟ درې څیزونه دي.
تعريف ده المشروع فيه، موضوع ده المشروع فيه، غاية ده المشروع فيه، عمل التوقف زي مقدمة للكتاب ده دي مقدمة للكتاب يو تعريف ده يوي مفهوم ده غير مفهوم أو قولي مصداق. تعريف ومفهوم ده إذا مقدمي للكتاب. طائفة من الكلام، مقدمة لكتاب تتوي طائفة من الكلام يو تقرأ الكلام قدم أمام المقصود كراولي شمك كده مقاصدنا لارتباطها به ونفعه فيها. يو طائفة الكلام المصنفين ده مقاصد ده فن، ده مقاصد ده كتابنا، ده مقاصد ده علمنا مخ كراولي بس لپاره د نفع د بصیرت چې طالب ته په سبب د دې طایفې او د کلام سره په مقاصدو د دې فن کې بصیرت او نفع حاصل شي. طائفة من الكلام قدم أمام المقصود لارتباطها به ونفعه فيها. حاصل المعنى اداره چې یو طایفه د کلام ده چې د مقاصدو د کتاب نه مخکې راوړی شي د پاس د ربط د مقاصدو، د نفع د مقاصدو، د بصیرت د مقاصدو. لکه د تخیم په کتابونو د منطق کې د موصل تصوري نه مخکې بحث د کلیاتو راځي. ولې د کلیاتو نه معارف جوړېږي؟ معارف موضوع ده، موضوع مقصودي په علم یا د حجت نه مخکې بحث د قضایاو راځي، د معارف نه مخکې بحث د کلیاتو او د حجت نه مخکې بحث د قضایاو. دا مقدمه ده څه د کتاب څخه. دا د دې لپاره راوړي چې په مقاصدو کې بصیرت او نفع حاصل شي. ولې څوک چې بحث د معارف شروع کوي، معارف بیاني، معارف د څه نه جوړېږي؟ د کلیات خمسه نه جوړېږي. تعریف د شی په ذاتیات سره کوي، حدي نو په جنس فصل سره کېږي، جنس فصل کلیات. او که تعریف بالعوارض کوي هغې ته رسم وي، رسم کېږي په خاصي او په عرض عام سره، خاص او عرض عام هم چې کلیات دي. دویمه موضوع د منطق موصل تصدیقي دی او مقصود په علومو کې موضوعي کوي. دغه موصل تصدیقي حجت دی. نو حجت جوړېږي د سره، حجت جوړېږي د قضایاو نه. حجت کل او قضایای اجزا دي، ځکه قیاس او دلیل او حجت جوړېږي د قضایاو نه. نو قیاس اقتراني جوړېږي د حملیاتو نه، او قیاس استثنایي جوړېږي د قضایاو شرطیو نه. نو په علم منطق کې بحث د کلیات خمسه او بحث د قضایاو، دا مقدمه ده سره کتاب ده. لکه په کتابونو د نحوې کې علما د نحوې بحث کوي د کلمې او د کلام نه من حیث الاعراب والبناء. وایي دا کلمه معربه ده او دا کلمه مبني ده. کلام معرب دی که مبني دی؟ کلام د قبیلې د مبنیاتو نه دی، جمله مبني ده، مبني الاصل ده. څوک نو د اعراب د بنا نه بحث. موضوع د علم نحو کلمه او کلام دی. او ته حیثیت سے بحث کوي من حیث الاعراب. و د دې لپاره دی په کتابونو د نحو کې بیا مقدمه د کتاب راوړي. بحث د اعراب او د بنا خو په کلمه او په کلام کې دی. نو بحث د اعراب او د بنا په کلمه او په کلام کې دا موقوف دی په معرفت د کلمې او د کلام باندې. نو بحث د کلمې او د کلام چې مخکې راوړي په کتابونو د نحو کې دا مقدمه د کتابونو د نحو ده، مقدمه د کتاب. لکه په ذات نحو کې یا په قافیه کې په ابتدا د کتاب کې کافی مولا د کلمې تعریف کړل او بیا تقسیم د کلمې کړل اقسام ثلاثه او چې اسم او فعل او حال. بیا تعریف د کلام کړل او تقسیم د کلام کړل دو قسم د کلام مرکبه من الاسمين او کلام مرکب من اسم و فعل. دا هغه دو اسمونه کلام جوړېږي چې یو اسم مسند له او بل مسند.
او د یو فعل او د اسم نه چې جوړي نو فعل به پکې مسند او اسم به پکې مسند نه دغه ته جمله فعلیه او جوړیږي د فعل او د فاعل جمله اسمه جوړیږي د مبتدا او د خبر. دا بحث د کلمې او د کلام، یعنی تعریف د کلمې او تقسیم د کلمې اقسام ثلاثه او تعریف د هر قسم. تعریف د کلام، الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد. دا تقسیم د کلام، دا تقسیم دی ولا يتأتى الا من اسمين او اسمين وفعلين. نه حاصلېږي دا کلام منګه د دوه اسمونه چې یو اسم مسند له او بل مسندي، یا من اسم وفعل د اسم مسند له او د فعل مسند نه. دا مقدمه لکتابونه د سره د نحو دا د مقدمه لکتابونه. دا د مقاصدو نه مخکې ذکر کېږي د پاره د بصیرت ته مقاصدو د نفع د مقاصدو چې تعریف ته په بصیرت په مقاصدو کې حاصل شي او نفع حاصل شي. او دلته کې مقدمه د کتابونو د منطق هغه بحث د کلیات خمسه دی د معارف نه مخکې، او بحث د قضایاو دی د حجت نه مخکې. معارف او حجت مقصود دي او دا چیزونه موقوفون علیه د مقصود دي، په دې سره بصیرت په مقاصد کې حاصلېږي. په خبره ورسېدې او نور زیاتې خبرې ته نه کوم، بیا سلم ملم به وایه نه هغې کې به بیا ډېرې خبرې وکړو د مقدمې. دا خو تعریف د مقدمة الكتاب شو. ما يتوقف على طائفة من الكلام قدم أمام المقصود للارتباط والانتفاع. اوس مصداق د مقدمة الكتاب څه شي؟ دا مقدمة الكتاب په کیا ثابت کیږي؟ دا کوم کلی دی کنه، د کلی مصداق هغه افراد. مصداق د مقدمة الكتاب بعینه مصداق دا هغه شی دی چې مصداق د کتاب دی. د مقدمة الكتاب دا د کتاب جز دی، او جز د کل نه په احتمالاتو کې نه مخالف کیږي. نو کل کتاب کې چې څومره احتمالات دي، اک احتمالات په مقدمة الكتاب کې نشته، او احتمالات عقلیه په کتاب کې ودي، متحقق د دغه وو نه درې دي. خبره پوه شئ، په کتاب کې احتمالات عقلیه ودي. کتاب د عبارت درې او حادي دي. کتاب د عبارت د نقوشونه فقط یو، یا د الفاظونه فقط دوه، یا د معانیونه فقط درې. دو دم کوه. کتاب د عبارت د نقوشونه مع الالفاظ، د نقوشونه مع المعانی، د معانیونه مع الالفاظ. درې احتماله پکې ثنائی دي، یو پکې ثلاثي دی، نو ټول به وشي. کتاب د عبارت د نقوش و د الفاظ د معنی د درې واړو نه معروف د کیفیت اجتماعي. لیکن مرزاهد بیا ویلي دي چې متحقق د دې وونه درې احتمال دي. خبره پوه شئ هغه څنګه د ویلي دي قانون یې خیره چې کتاب بنوم د هغه شي چې مقصود بالتدوین والتصنیف، او مقصود بالتدوین والتصنیف نقوش ندي، ځکه دا نقوش وسیله د دلالت علی الالفاظ ده، لکه الفاظ چې وسیله د دلالت علی المعانی ده. نقوش مقصود بالتدوین ندي. کتاب بنوم د هغه شي چې مقصود بالتدوین والتصنیف وسیله محض نه. نو د دې نه احتمالات اربعه ارتاو شو. نقوش وحدها لاړه، ولیکن درې وسره هم نور هم لاړه، هغه ثنائی. نقوش مع الالفاظ، نقوش مع المعانی، مجموع الثلاثه. دا ولې؟ لکه مرکب د مقصود د غیر مقصود نه څه نو پاتې شو پکې دا چې کتاب بیا عبارت د الفاظو نه فقط، هغه الفاظ چې دلالت کوي په معنی مخصوصه، یا د معنی نه فقط هغه معنی چې مدلول د الفاظ مخصوصه وي. دوش یا مجموع اللفظ والمعنى. نو دا مقدمة الكتاب چې دی دا د کتاب جز دی، او جز د کل نه په احتمالاتو کې څه نه مخالف کېږي. په کل کتاب کې احتمالات عقلیه چې ونه وو متحقق د وو نه دریو،
په مقدمة الكتاب کې هم احتمالات عقلیه ودي او متحقق دوونه درې دي. نو مصداق د مقدمة الكتاب يعني سری الفاظ داله على المعاني یا معنی مدلوله د الفاظ یا مجموع اللفظ والمعنى. مصداق د مقدمة الكتاب دغه شی. مقدمة اعلم ومقدمة اعلم أن العلم يطلق على معان أحدها حصول صورة الشيء في العقل، ثانيها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرك، رابعها قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. دا عبارت چې دی وی د څه غرض لپاره وي. دا عنوان د مقدمې کې خو د مقدمین وروسته وی علم. دا علم لفظ چې راځي دا یو څو فایدو دپاره راوړي مصنفین په کتابونو کې. یا راځي دپاره تحقیق المقام، وروسته یو مقام یو مسله ګرانه تا ته په علم سره تنبیه درکړي چې خبردار دې مقام کې تحقیق دی او ته پرې ښه غوږ کښېنه. دپاره تحقیق المقام او د ایقاظ الغافل. په مقام مشکل کې مخکې نه علم خبر ورکړي. بل دا علم چې دی کله کله په دې کې اشاره دفع د اعتراض ته هم وي چې مخکې یو مقام تېر شي او په مقام یو اعتراض واردېږي، نو په علم سره جواب ته اشاره یا په علم سره سوال جواب دواړو ته اشاره. دا د علم دغه دي. او بل په دې علم سره اختلاف ته هم اشاره کله کله چې وروسته په یو مسله په مسله کې اختلاف او غالبا علم راځي دپاره تحقیق د مقام. نو وروسته دا مسله را روانه ده د علم او کتاب مولا دا مرکات مولا د علم تقسیم کوي دو قسمو ته چې تصور او تصدیق، او بیا د تصور او تصدیق تقسیم کوي بدیهی او نظري ته، او بیا د نظر تعریف کوي. او دا ولي کوي په د څه بوجه په دې کې د اثبات احتیاج للمنطق کوي. علم منطق ته احتیاج ثابتوي چې د علم منطق محتاج له د علوم نظریاو دی، او په اثبات احتیاج للمنطق کې غرض دفع د یو اعتراض ده. په دې مقام کې څوک اعتراض کوي په ماتن باندې چې ماتن صاحب کتاب مولا متن لنډي کتاب ته وایي دې مرکات مولا دا مرکات جوړ کړ دی په علم منطق کې. داسې په هر یو باندې دا اعتراض واردېږي چې هلکه تا دا په دې علم منطق کې دا کتاب جوړ کړ، دا په نورو علومو کې ولې نه جوړو؟ علوم خو ټول برابر دي. هر یو علم سره کمال د عالم دی، عالم ته په کمال حاصلېږي، کمال د نفس پیدا کوي. دا علوم ټول په کمال کې مساوي دي. نو ته خاص د علم منطق کې کتاب کوي او په نورو علومو کې نه کوي. دا علوم خو ټول مساوي دي په کمال د نفس. چې په علم منطق کې کتاب کوي او په نورو کې نه کوي، نو دا ته ترجیح بلا مرجح کوي. یو شی سړی خوښوي او بل پرېږدي، نو خوښول هله کېږي چې هغې کې د خوښۍ وجه او علت پکې موجود وي. یو شی چې ته خوښوي او وجه د علت غوړوالي پکې نه موجود، نو دې ته ترجیح بلا مرجح وي. دا بیا روان. نو علوم خو ټول مساوي دي او برابر دي په کمال د نفس کې. ټول مکملات د نفس انساني دي. ته په بل علم کې تصنیف نه کوي او خاص په منطق کې کوي، نو دا د ترجیح بلا مرجح ده. شوبه پوه شوئ؟ دا شوبه ده. د دې شوبې دفع کوي منطقیان. ناول اثبات احتیاج للمنطق کوي
دا منطق د نورو علومو نه غوره علم دی. ولې؟ ځکه چې دی محتاج له د علومو نظریه دی. محتاج له چې من حيث انه محتاج له والي موقوف عليه چې من حيث انه موقوف عليه والي دی اشرف الموقوف ته. ولې؟ ځکه چې وجود د موقوف بدون الموقوف عليه محال وباطل. موقوف وجود په غیر د موقوف عليه نه راځي نه. دا نور علوم په المنطق محتاج دي او المنطق ته حاجتمند دي. ادراک د نور علوم به اعلی کېږي دا علم عالی دي. دا اعلی د علوم ده چې اعلی وسره ذکر د تعریف خلق کی فعالة قانونیة تاسع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفکر. دې محتاج نه د علوم دي او د علوم نظریه دي. دا علوم فنون چې دي دا څومره علوم چې دي دا عبارت دي د مسایل او د قضایاونه. هر علم چې وي دا مسلې وي او مسلې قضایا یو څو قضیې په هر قضیه کې حکمي هغه قضایا خلق جمع کې مصنف بس بیا ورته نوم د کتاب کېږي په یو علم کې کتابو کې لکه علم فقه دا د علومو نظریهونه ده. علوم ټول چې دي فنون علوم نظري دي. هر علم نظري چې دی دا منطق ته محتاج دی. لکه په علومو کې مسایل دي کنه او هره مسله کې حکمي او دا حکم په دوه څیزونو موقوف وي په تصور د محکوم علیه او د بیهی باندې. دارنګه حکم محتاج دلیل ته اذعان حاصلېږي د دلیل نه. لکه فقه چې دا مسلې دي بل څه شی خو نه دي. لکه صلات واجبه صلات واجب دی. واجب په معنا د فرض دی. ولکه واجب په لغوي معنا سره لازم ته وي. فرض او واجب دواړه ته شامل دي. لکه ولې واجب دی؟ په دې صلات باندې ته حکم د واجباتون کوي. قضیه ده کنه الزکات واجبه الزنا حرام او قضایا دي او قضایا نظریه دي. هر قضیه کې حکم دی. حکم محتاج تصور د محکوم علیه. په صلات باندې ته حکم د وجوب کوي. اول په صلات پیژنه صلات څه ته وایي نو معنا به یې پیژنې. صلات په لغت کې دعا ته وایي او په اصطلاح کې صلات یو شی دی چې مرکب دی د افعالو د اقوالو او د هیئاتو نه. دا تعریف چې ته کوې دې سره به تا ته تصور د محکوم علیه معلوم شي. یا واجبتون محمول دی د تصور په کار دی. واجبتون د وجوب نه دی. وجوب څه ته وایي؟ وجوب لزوم ته وایي. دا تعریفات دي کنه دا به تا ته څوک ښایي؟ علم منطق د معارف بحث منطق کوي. د موصلي تصوري نه بحث منطق کوي. بل په دې کې ته حکم کوي چې صلات واجب دی. په دې حکم دا مدعا له دلیل غواړي. لکه په مدعا باندې اذعان او دلیل حاصلېږي د دلیل نه. نو که یو سړی تپوس وکړي چې مونځ ولې واجب دی ته به ورته دلیل وایي. نو دلیل طریقه تا ته څوک ښایي؟ منطق. دلیل به څنګه وایي؟ صلات واجب دی. ولې؟ لأنه ثابت بالأمر لا صغرى ثابت دی په امر. وكل ما هو ثابت بالأمر فهو واجبنا. ندای نتیجه و مدعاش چې الصلاة واجب. لأنه ثابت بالأمر فأمر ثابت دی. ولې؟ دې ته دلیل د صغرا وایي. فأمر ثابت دی. ولې فأمر ثابت؟ لأنه ثابت بأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة أمر. صغرا ثابت. وكل ما هو ثابت بالأمر فهو واجب فالصلاة واجب. كم شيء فأمر ثابت يا واجبي ولي واجبي؟ لأن الأمر المطلق للوجوب إذا الوصول مسألة شامل مطلق لفارض الصلاة دي. نقول هذا تعريف دمان ذو الوجوب فالصلاة واجبة كي بیا دلیل دیتا علم فقه محتاج شوکا او کنه دا پس پیجنده کی تصور د شی د معارف نه حاصلی. بعض د معارف په منطق کې دی او د دلیل له حجت نه حاصلی او بعض د حجت له دلیل په څه کې په منطق کې دی ته موثق تصدیقي وایي. دا ثابتوي چې منطق محتاج له د علوم دی او کوم علم چې محتاج له داغه اشرف
مقدم په محتاج باندې المنطق محتاج له د علوم دي اشرف دي مقدم دي په نور علوم اعلی د علوم دي اثبات احتیاج الى المنطق او دا اثبات احتیاج الى المنطق په ټولو کتابونو کې کیږي خدا په درو مقدمو موقوفه دي اثبات احتیاج الى المنطق اول په تقسیم د علم باندې تصور او تصدیق چې د مطلق علم تقسیمو کې تصور او تصدیق دوی مقدمه تقسیم د تصور او تصدیق بدیهی او نظری ده چې تصور دوه قسمه له یو بدیهی او بل نظری دي تصدیق دوه قسمه له بل بدیهی او بل یو نظری دي بیا په دې بدیهی او نظری کې نظر راغلی درېو مقدمه د مقدماتو د اثبات احتیاج للمنطق نه تعریف د نظر دی وروسته بیا تعریف د نظر کوي چې نظر څه شی دی نظر او فکر ورته وایي ترتیب د امور معلومو لپاره تحصیل امر مجهول او هر ترتیب مصاب نه دی لا وجود د قانون عاصمه وهو المنطق اثبات احتیاج للمنطق کوي په مقدمات ثلاثه سره اوله مقدمه تقسیم د علم د تصور او تصدیق ته دویمه مقدمه تقسیم د تصور او تصدیق بدیهی او نظری ته او دریمه مقدمه تعریف د نظر نو ګوره دا تقسیم د علم کوي چاته کوي اوله مقدمه کې تصور او تصدیق د تصور او تصدیق ته تقسیم کوي خو د علم کوي د علم مقسم دی او تصور او تصدیق اقسام دي او په تقسیماتو کې دا ضروري ده چې ته به معرفت د مقسم مخکې کوي مقسم به مخکې معلومای وروسته به تقسیم کوي ولې که مقسم دې معلوم کړی نه یو تقسیم یې کوي نو لازمي تقسیم د مجهول او تقسیم د مجهول روان دی د دې وجې نه ماتن صاحب په متن کې اول د دې خبرې تحقیق کوي چې د علم تعریف وکړي ځکه د دې علم دی تقسیم کوي تصور او تصدیق او تقسیم فرع د تعریف ده نو اول د علم تعریف پکار دی چې علم څه ته وایي چې مقسم معلوم شي د دې باعث پوه شو د علم نه اوس غرض سره تعریف د علم مقسم دی کوم علم چې ماتن په متن کې تقسیم وي او هغه شوبه دفع کوي چې ترجیح بلا مرجح نشته منطق منی کې ځکه تصدیق ماتنو کو چې دا محتاج له د نور علوم دي محتاج له مقدمه په محتاج باندې نو ترجیح بلا مرجح نشو په دې فن کې چې د کتابو کوم مرجح بیان ولیکن دا درې مقدمې د اثبات احتیاج الى المنطق دي اوله مقدمه تقسیم د علم د تصور او تصدیق د تقسیم د علم کوي اول او تقسیم فرع د تعریف ته چې اول د مقسم تعریف وشي د علم چې علم څه ته وایي د علم یو لغوي معنا ده علم په لغت کې دانستن ته وایي مطلقا دانستن پوهه حاصلول او دا علم چې والی په اصطلاح د منطقیانو یو مطلق علم دی که علم حضوری وي که علم حصولی وي د مطلق علم تعریف ته په دې عبارت اشاره کړل ثالثها الحاضر عند المدرك درېمه معنا د علم حاضر عند المدرك دا داسې بې ترتیبه جوړ کړی دی خو داسې ترتیب نه په کار کوي دا تعریف چې دی الحاضر عند المدرك دا تعریف د علم غیر مدون دی یو علم مدون دی یو علم غیر مدون دی علم اول په دوه قسمه دی یو علم مدون بل علم غیر مدون لکه کوم علم چې عالم ته راځي دا علم چې عالم ته راځي نو حصول د علم عالم ته دا حصول د علم عالم ته او قیام د علم په نفس عالم پورې دا به خالی یا به موقوف وي په تصنیف د مصنفینو او په تدوین د مدونینو یا به دا حصول د علم عالم ته او قیام د علم په نفس عالم پورې موقوفه په تدوین د مدونینو او په تصنیف د مصنفینو نه که چېرې حصول د علم عالم ته
دا موقوف او په تصنیف د مصنف او په تدوین د مدون. مدون هغه چاته وایي چې کتابونه جوړوي، مصنفین هغه چاته وایي چې په کتابونه جوړوي. هغه مجتهدین د علم، د هر علم خپل مجتهدي، لکه د نحوي ځانه مجتهد دی، د صرف ځانه مجتهد دی، د فقه ځانه مجتهد دی، د اصول ځانه مجتهد دی، د منطق ځانه مجتهد دی. نو دا مجتهد چې اجتهاد کوي نو په یو فن کې کتاب جوړوي. نو حصول د علم عالم ته که موقوف و په تدوین د مدونینو او په تصنیف د مصنفینو، نو دغه علم ته علمي څه وایي؟ مدون وایي. او که حصول د علم عالم ته او قیام د علم په نفس عالم پورې موقوف په تصنیف د مصنفینو، نو دا علم د عالم ته ابتداءً راته توقف یې د تدوین او د تصنیف سره نه و، نو دې ته علم غیر مدون وایي. دا علم غیر مدون تلر که دا علم مدون چې حصول د علم عالم ته موقوف وي په تصنیف د مصنفینو او په تدوین د مدونینو، هغه دا علوم دي، علوم مدونه دي چې په دې کې کوم مسائل مدونه دي او دا نفس ته راځي سړی پې عالم ګرځي. لکه مونځ واجب دی، زکات واجب دی، زنا حرام دي، سرقه حرامه ده، موجبه د حد ده. دا علم مونږ ته چې راغلی ده څه نه راغلی؟ دا ابتداءً مونږ ته نه دی راغلی، دا مونږ ته حاصل شوی دی د تصنیف د مصنفینو نه چې په دې فقه کې مصنفینو کتابونه جوړ کړي. یا کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور. قواعد د نحوی دا زمونږ نفس ته ابتداءً نه دي راغلي، دا پس تصنیف راغلي مصنفینو پکې واضعین وضع د نحوی کړده، د صرف کړده. د هغې نه وروسته مونږ د صیغې علم او د اعراب علم پېژندل دی، د اعراب د نه دې ته علوم مدونه وایي. دغه علوم چې نفس ته راځي نو حصول نفس ته موقوفه دی په تصنیف د مصنفینو او په تدوین د او کوم علم چې عالم ته راځي په نفس پورې قایمېږي. حصول دغه علم عالم ته موقوفه په تصنیف د مصنف او په تدوین د مدون نه وي. دغه ته علم کسبي وایي، په خپل کسب سره په مداورې سره حاصلېږي، په توجه د نفس سره حاصلېږي. ابتداءً دغه ته علم غیر مدون وایي. دا علم چې مدون والی دا غیر مدون ته پرېږده. د علم مدون اطلاق چې دی په یو څو معنو کې نفس المسائل، نفس مسئلې چې په کتابونو کې لیکلي شي، لکه د فقه دا مسئلې چې په کتابونو کې لیکلي شي، که څوک ادراک کوي او که نه کوي هم دې ته علمي فقه ویلی شي. دا علم مدون دی. نو د علم مدون یو اطلاق په نفس المسائل کې قطع نظر د ادراک یا ادراک کړی که نه کړی او په کتاب کې لیکلی شي ده نفس المسائل. دویم ادراک المسائل. دا نفس المسائل چې والی دې کې بیا دوه احتمال دي، نفس المسائل كلها او نفس المسائل بعدها قدر معتد به. یا ټولې مسئلې د فقه یا بعضې مسئلې قدر معتد به چې غایه د علمي فقه پې حاصلېږي. دویم اطلاق د علم مدون کېږي په ادراک المسائل، او د علم مسائل چې وي قضایایي. ادراک ته قضایا او ته دې تصدیق وایي. نه تصدیق بالمسائل، نه علم تصدیقي په مسائل. لکه څوک چې تصدیق حاصل کړي، ځان حاصل کړي په یو مسله د فقه، لکه الصلاة واجبة، الزکات واجبة. تصدیق بالمسائل له څه نه راځي؟ د دلایلو نه. دلایل د مسایلو معلوم کړي نو د ادراک تصدیقي د مسایلو کړي. دویم اطلاق د علم مدون کېږي په تصدیق بالمسائل باندې، یا تصدیق بكل المسائل یا تصدیق ببعض المسائل قدر معتد به. په دې ته ادراک المسائل وایي. ادراک نه مراد ادراک تصدیقي دی، ځکه ادراک د قضایا او تصدیق، ادراک د مفردات تصوري. تصدیق بالمسائل یا تصدیق په کلو مسلو یا تصدیق په بعض مسلو. نو په نفس المسائل میں اطلاق کی تو کلی کے بعد
او په ادراک المسائل او تصدیق المسائل که کل مسلې که بعض که ادراک د کلو کې متفق ویلی شي که ادراک د بعضو کې متفق ویلی او درېمه معنا د علم مدون ملکه ده په ملکه اطلاق کېږي او ملکه څه ته وایي یو کیفیت راسخه دی په نفس کې چې حاصلېږي د تصدیق بالمسائل څوک چې د یو علم مسلې زده کړي په دلایلو سره لکه د علم فقه مسلې حاصلې کړي سره د دلایلو یا د علم نحوې مسلې حاصلې کړي سره د دلایلو د ده په دې ذهن کې یو پټ باندې کیفیت کېږي صفت کې اگر راسخ شي مضبوط شي هغې ته ملکه وایي او د هغه ملکې فایده دا چې هره مسله د مسایلو د علم نه په ده څوک وړاندې کړي دې پېژني چې دا د دې علم مسله ده او دلیل ورته معلومېږي دغې ته بیا ملکه وایي کیفیت راسخة فی النفس یحصل بسببها ادراک المسائل د علم مدون درې اطلاقه دي د علم مدون اطلاق په نفس المسائل کې یو بیا نفس ټولې مسلې که بعد او په ادراک المسائل تصدیق بالمسائل که کلی که بعد دوه او درېم په ملکه دا د علم مدون قصه ده اوس کوم علم چې غیر مدون یو نفس ته راځي او نفس ته حاصلېږي ابتداءً موقوف نه په تدوین د مدونینو په تصنیف د مصنفینو نو دې ته علم غیر مدون وایي دې ته علم صفت قائمه بالنفس وایي دغه علم غیر مدون دی او دا علم غیر مدون چې دی بیا په دوه قسمه دی یو علم حصولي دی او بل علم حضوري دی علم حصولي چې راځي دا په اشیاء غیبو باندې راځي دا په حصول د صورت سره راځي او صورت د شی عبارت دی د معنا موزون له د لفظ نه چې یو لفظ واضح د کومې معنا لپاره وضع کړی یا لغت والا یا اصطلاح والا هغه معنا موزون له ده او هغې ته صورت وایي لکه انسان چې واضح وضع کړ دی لپاره د حیوان ناطق دا معنا دې ته صورت وایي دا صورت بیا په دوه قسمه دی یو صورت ذاتي دی او بل صورت عارضي دی صورت ذاتي دغه معنا موزون له ده د حیوان ناطق او صورت عارضي هغې ته رسم وایي بیا لکه ضاحک اطلاق په انسان کېږي خو کله چې ضحک کوي د کاتب اطلاق پې کېږي کله چې کتابت کوي ضحک کتابت د علامې رسوم دي دې ته صورت عارضي وایي یو شی چې د نفس نه غایب وي او په دې غایب باندې سره علم حاصلوي نو دې ته علم حصولي وایي علم حصولي علم دی په اشیاء غایبو باندې دا حاصلېږي په حصول د صورت سره په حصول د معنا موزون له سره یا صورت ذاتي یا صورت عارضي لکه تصور د انسان په حیوان ناطق سره وکړي دا صورت ذاتي دی دا حیوان ناطق صورت د انسان دی صورت ته شی څه ته وایي ممتاز به شی عن غیره چې شی پرې د غیر نه ممتاز کېږي د انسان امتیاز چې ته له فرض نه کوې نو په څه به یې کوې په دې تعریف به یې کوې په حیوان ناطق باندې دې ته صورت وایي نو علم په اشیاء غیبو باندې په حصول د صورت سره دی او دې ته علم حصولي وایي لکه اوس ګوره په انسان علم حاصله انسان حاضر نشته ولې دا حاضر چې دا خو جزیات د انسان دي انسان خو مفهوم کلي دی په ذهن کې حاصل دی په خارج کې نشته په خارج کې خو دا افراد دي جزیات دي اوس دا انسان د نفس نه غایب دی په دې باندې چې د علم حاصلوي دا په حصول د صورت سره هغه مفهوم کلي به حاصلوي چې دا لفظ د انسان ولا وضع شی یا حیوان ناطق دی یا حیوان ضاحک دی دا جنس او فصل چې دې ته صورت ذاتي وي او خاصه او عارضي عام ته صورت عارضي وي او یا به د علم په اشیاء حاضره وي علم چې په اشیاء حاضره وي هغې ته بیا حضوري وي او متبادر مراد د حضور نه حضور عند المدرک دی یو شی مدرک ته حاضري مدرک دوی وي په انسان کې نفس ناطقه دی هغه جوهر دی منطقیان وي عرض نه دی دغه جوهر د بدن سره ګرځي
تعريف خلق كي جوهر مجرد عن المالة يتعلق بالمالة تعلق التدبير والتصرف. دغه نفس ناطقه د انسان مدرک دی، انسان کې دی مدرک دی. د نفس چې کوم شی حاضري نو علم په شی حاضر او باندې حضوري دی. او د علم حضوري بیا درې علاقې دي، یو عینیت، دویم نعتیت او دریم علیت. عینیت لکه علم د نفس ناطقه شو په خپل ځان باندې، دا خپل ځان د سړي نه غایبي، دقه حضور علم دی. یا علم د نفس ناطقه شو په خپل صفاتو باندې، دې ته بیا علاقه د نعتیت وایي چې د عالم او د معلوم په منځ کې علاقه د نعتیت د عالم منعوت او موصوفي او د علم نعت. لکه علم د نفس ناطقه شو په خپل صفاتو طبیعیه او اصلیه باندې، دا صفات طبیعیه اصلیه د دنه نه غایبېږي، د هر وخت حاضري. لکه شجاعت شو، سړی په دې پوهېږي چې زه شجاع یم، یا جبان یم یریږم، یا سخیم یا بخیل یم، دې ته صفات طبیعیه وایي. علم د نفس ناطقه په خپل صفات طبیعیه باندې دا حضوري دی. لکه صفات طبیعیه دلته په هر وخت کې حاضر دی، علم په اشیاء حاضر او حضوري. لکه دا صفات چې دي دا په نفس کې پراته دي، نفس خپل ځان حاضر دی، پروت په حاضر کې حاضر. درېمه علاقه د علم حضوري علیت دی، یا علم علتي او معلومي معلولي. لکه علم د الله تعالی شو په ممکناتو باندې، الله تعالی عالم دی، ممکنات معلومات دي، او دا ممکنات د الله تعالی نه په یو وخت کې نه غایب کېږي، په هر وخت کې ورته حاضر دي. که یو ذره د ذراتو، یو شګه نری غوندې یو ذره د دریاب په جو کې پرتی په ویښ کې نه، خدای پاک عالم او خدای ته حاضر دی. لکه الله علت دی، دا ممکنات معلوم دي، معلولات دي، او معلول علت ته حاضر. خو مراد د علت نه علت جاهلي دی، الله تعالی جاهل او خالق عالمي او خپل مجهول او مخلوق ته په هر وخت کې مستحضري. دا درې علاقې د علم حضوري دي. علم په اشیاء غایبه باندې حصولي دی، هغه په حصول صورت سره دی. او علم په اشیاء حاضره باندې حضوري دی. او علاقې د حضور اسباب د حضور درې دي، یو عینیت بین العالم والمعلوم، دریم نعتیت بین العالم والمعلوم، او دریم علیت بین العالم والمعلوم. عینیت لکه علم د نفس ناطقه شو په خپل ذات، نعتیت لکه علم د نفس ناطقه شو په خپل صفاتو. دې بل مثال. اوس دا علم حضوري او که حصولي دی، هر یو قدیم دی او بل حادث دی. عالم که په علم کې قدیم و دی ته علم قدیم وي، او که حادث نه دی ته حادث. ان دا علم حصولي قدیم دا زمونږ په شرع کې نشته. دا حکما وایي چې علم د عقول او اشرو په اغیارو باندې دا حصولي دی او حادث دی. ځکه عالم په دې کې حصولي دی او قدیم دی، ځکه عالم قدیم دی، د عقولو ته قدیم دی. علم د عقول او اشرو په اغیارو دا حصولي دی، په حصول صورت سره دی، ځکه علاقې د حضوري نشته. او قدیم دی ځکه عالم قدیم دی. او علم حصولي او حادث وی لکه علم د نفس ناطقه زمونږ شو په اغیارو باندې، دا حصولي دی، په حصول صورت سره دی. او عالم حادث دی، دا حصولي حادث دی. او چې حضوري وي او قدیم لکه علم د الله تعالی شو په ذات خپل او په صفاتو خپل او په ممکناتو خپل، دا حضوري قدیم دی، حضوري قدیم دی. او حضوري حادث لکه علم د نفس ناطقه زمونږ شو په خپل ځان باندې یا په خپل صفات باندې.